ګوره محترمو دې پسې موږ بل قانون چې وایو نو سواد دواد توازوا والا قانون دی. موږ به ماشوم ته وایو چې بچې د باب ابتعاد د پاک عربي په مقابله کې د سواد دواد توازوا نه یو حرف راغلو، یعنې لومړنی به ورته واخلو چې په دې څلورو حروفو کې لومړنی د باب ابتعاد د پاک عربي مقابله کې توا راغلې وه. نو څه به وکړو؟ موږ به داسې وکړو چې د باب ابتعاد دا تا دا به موږ توا کړو، نو ایتو طالبه شلو. بیا د هغې نه پس به دغه توا په توا کې ور مدغمه کړو، نو ایت طالبه شلو. په د ادغام به یې موږ چې کوم دي نو وجوبن کوو. او که چېرې د دې څلورو حروفو نه د باب ابتعاد د فا کلمې مقابله کې زوا راغلې وه، لکه اذ طلمه، نو اوس به څه وکړو؟ دا تا افتعال دا به موږ زوا کړو، نو اذ ظلمه ترې جوړ شو. بیا که موږ یې داسې وایو نو هم جایز دی، او که دا زوا چې کوم دی نو په زوا کې ور مدغمه کړو اذ ظلمه، نو داسې هم جایز دی. او دې کې یو خبره پکې بل هم چې کوم دی نو هغه جایزه ده چې دلته کې موږ دا تا چې کوم دی نو څه کوو؟ دا توا کړو، او دا توا چې کوم دی نو بیا په توا کې ور مدغمه کړو، نو اذ طلمه دا هم پکې ویل چې کوم دی نو څه دی؟ جایز دی. او که چېرې د باب ابتعال د فا کلمې مقابله کې سواد راغلی وه، لکه اس تبرا یا دواد راغلی وه اذ طربه، نو بیا به اوس وکړو دا تا ابتعال چې کوم دی دا به موږ توا کړو. دلته کې مو ګورئ، دلته کې مو ګورئ اس طبرا اذ طربه، چې کله به دا توا کړله نو دغه شانته ویل هم جایز دی. او دا توا چې کوم دی نو موږ څه کوو؟ سواد کوو، نو ایسو صبرا ایزو ضربه، دغه شان ویل هم چې کوم دی نو څه دی؟ دا جایز دی. او بیا څه وکړو؟ دا سواد به په سواد کې ور مدغم کړو، او دا دواد به په دواد کې ور مدغم کړو، نو اس صبره او اس ضربه، دغه چې کوم دی نو څه دی؟ ویل جایز دی. نو دا د سواد دواد توازوا والا قانون دی. په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو هغه په بورډ باندې پوهه کول پکار دي چې بچي دا ده، او دته بیا هم د دې باب نه چې کوم دی نو صیغې راوستل پکار دي. لکه مثال په ډول باندې دلته کې موږ دته وایو چې بچي دی چې کله دې قانون ته رارسي نو ده به ورسره دا بابونه مې ویلي. لکه دلته موږ وایو چې بچي ته ووایه اذ ظلمه، نو یظلمو دا ماضي ده، او یظلمو یې چې کوم دی نو څه دی؟ هغه مضارع دی. نو یظلمو یظلمان یظلمونه، نو یظلمونه کې چې کوم دی ورته موږ وایو چې قانون لګو بچي، نو دا په اصل کې څه وه؟ یظتلمونه و یکتسبونه په شان دی. نو بیا دې ورته ووایو چې دا تا مو زوا کړه، او زوا مو چې کوم دی په زوا کې څه کړه؟ ور مدغمه کړله. دغه شان دی د مجهول صیغې ته ورته موږ وروړو یظلمونه، یعنې دا صرف قانون چې موږ د دې کوم لګولی دی په ماضي کې لګولی دی، هم د دې بابونو ډېرې اسانې صیغې چې کوم دی نو دې ته موږ وروړلو، او دغه زوا چې کوم دی نو دا تا دې ورته موږ زوا کړو، او بیا یې کوم دی نو زوا ورته په زوا کې ور مدغم کړو. دغه شان چې کوم دی نو دې کې دا تا دې توا کړو، او توا دې بیا په توا کې یا دې کوم دی نو دا سواد کړو، او سواد دې بیا په سواد کې څه کړو؟ ور مدغم کړو. نو هم د دې باب نه چې کوم دی نو ماشوم ته صیغې وروړل پکار دی. کله چې ماشوم په د دې باب په دې صیغو کې روان شو، او د په دې کې قانون په خپله باندې ولګو، نو هغې نه پس ورته بیا چې کوم دی نو د دې نه علاوه نور صیغې چې کوم دی نو وروړلو. نو څه دې ورته وروړو؟ ورته دې ووایو چې مطلبونه، نو بچې دا څو په اصل کې مطلبونه و، نو تا متوا کړل او توا مو په توا کې ور مدغمه کړه. دغه شان یصلحانې، څو بچې په اصل کې یصطلحانې، نو دا تا مو چې کوم دی نو څه کړو؟ سواد کړو، او سواد مو په سواد کې ور مدغم کړو، یصلحانې ته جوړ شو. نو په دې طریقې سره بیا چې کوم دی نو په دې کې د قانونونه لګول غواړو. په دې صیغو کې بیا په دمه باندې چې کوم مخکې قانونونه موږ ویلي دي او هغه پکې لګېدلي دي، نو هغه هم ورته بیا لګول چې کوم دی نو پکار دی.